نن درته د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو یو ډېره عجیبه واقعه بیانوم. امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې چې د بسم الله الرحمن الرحیم کومې نکتې ذکر کړي دي په هغې کې دا واقعه هم ذکر کړې ده چې یو ځل عیسی علیه السلام په سفر باندې روان د یو قبر سره تېرېده. ویې لیدل چې د عذاب قبر فرشتې مړي ته سخت عذاب ورکوي. دې مخکې لاړو، کله چې زمانه پس دوباره په دې لاره باندې راتله نو د ولیدل چې په عمدې قبر کې د رحمت فرشتې د ډېرو نعمتونو سره موجود دي او د قبر والا د دې نعمتونو نه فایده اخلي، مزې ترې اخلي. عیسی علیه السلام حیران شو چې مخکې خو عمده قبر والا په سخت عذاب کې مبتلا او اوس ورسره د رحمت فرشتې د ډېرو نعمتونو سره موجود دي. اوس پکې دا کس مزې کوي. حضرت عیسی علیه السلام مونځ وکړو او د الله نه دعا وغوښتله د حقیقت حال چې الله دا څه حالت دي. دې دعا ته وغوښته چې الله ماته دا حالت واضحه او ښکاره کړه. دې دپاره دعا وغوښتله، الله ورته وحی راولېږله: ای عیسی، ای زما پیغمبره، دا بنده ډېر ګنهګار و. کله چې دی وفات شو نو د خپلو ګناهونو د وجې نه زما په عذاب کې راګیر شو. د خپلو ګناهونو په وجه باندې دی په عذاب کې مبتلا شو. خو د ده د وفات کېدو په وخت کې د ده بیبي حامله وه، ماشوم یې و په خېټه باندې. کله چې د هغې بچي پیدایش وشو او ماشوم پیدا شو او لږ غوندې غټ شو، نو دې زنانه دغه ماشوم استاذ ته حواله کړ. قاري صاحب مولوي صاحب ته کېنو او ورته وویل چې دته سبق ښایه. استاذ ماشوم ته بسم الله الرحمن الرحیم زده کړه. ورته ویې بچي ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. دی ورته ووي چې بچی دا ووایه. نو ماشوم هم بسم الله وویلي. نو الله فرمایي وی ما ته د خپل بنده نه حیا راځي چې زه دته ځمکې لاندې په قبر کې عذاب ورکوم او د ده بچی د ځمکې د پاسه زما نوم اخلي. نو ځکه مې د دې ماشوم د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په برکت سره د ده پلار نه عذاب قبر لرې کنه همې ته ختم کو. د ده بچی زما نوم اخلي په دې وړه خوله باندې او زه د پلار ته عذاب ورکوم. ما ته ډېره حیا راځي. نو قدرمنو چې کله د قرآن کریم د یو آیت دومره برکت دی چې د یو ماشوم د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په وجه د ګناهګار پلار نه عذاب قبر ختمیږي. نو چې اوس یو کس په خپله باندې د قرآن کریم تلاوت کوي او د دې په احکاماتو باندې عمل کوي، نو الله رب العزت په طریقې اولا سره دا انسان د عذاب قبر او د نورو مصیبتونو نه بچ کوي او رحم به پې کوي. عذاب خو پرېږده بلکې د حافظ قرآن جسم هم الله پاک په قبر کې محفوظ ساتي. رسول الله مبارک فرمایي چې کله حافظ قرآن وفات شي نو الله پاک ځمکې ته وحی وکړي. د قبر چې کومه ځمکه ده دې ته الله پاک وحی وکړي چې ته د دې حافظ قرآن غوښه مه خوره. د قبر دا ځمکه ورته عرض وکړي: ای ربه، زه څنګه د ده غوښه وخورم حالانکه د ده په سینه کې ستا کلام موجود دی، ستا قرآن دی پکې. ربه، زه د ده څنګه غوښه وخورم د ده بدن. نو قدرمنو د بسم الله الرحمن الرحیم ویلم دومره برکت دی چې الله پاک د بسم الله الرحمن الرحیم د ویلو په برکت د دې ماشوم د پلار نه عذاب ختموي چې په عذاب کې مبتلا و. د قرآن تلاوت دا موږ تاسو له
پکار دی وروڼو. او یو بل روایت کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم کې 21 حروف دي. څوک چې دا ووایي نو الله پاک په جهنم 21 فرشتې دي، نو الله پاک په د هغه فرشتو نه په خپل حفاظت کې ساتي. هغه فرشتو نه به الله پاک محفوظ کوي د جهنم د فرشتو نه چې څوک دا بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. در بسم الله الرحمن الرحیم ویلو باره کې یو مسله ذهن ته راله. مسله دا ده دا بعضې بوډاګان سړي چې کوم دي نو دوی د بسم الله الرحمن الرحیم ختم کوي. په قرآن کریم په کرخه باندې ګوته ګرځي او هره کرخه باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایي.